نور دا حدیث په کتابونو کې مشتا خو چې کوم منکرین حدیث دي کنا اغه لومبي عمله په امام بخاری کوي. یاد ساته محترمو قابل توجہ بات ہے جو لوگ انکار حدیث کے لیے چور راستے کھول دیتے ہیں ان کا پہلا اٹیک اور ان کا پہلا حملہ امام بخاری کے صحیح بخاری پر ہوتا ہے. یہ بات ذرا توجہ سے سنیے. بہت سے لوگ ہیں ان کا تحریک یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں صحیح بخاری سے اعتماد اٹھ جائے تو باقی احادیث کی کتب ان کے سامنے کدو کریلا کی حیثیت بھی نہیں رکھے گا. دای پزین کې خو بیا د نورو کتابونو مبارک د کدو کریلی حیثیت هم نه یو ځکه چې امت په دې را جمع دی چې د قران کریم نه رستو کتاب په کتابونو کې د سند په اعتبار سره صحیح بخاری دی. لکه مونږ امام بخاری معصوم نه منو. امام بخاری انسان دی. دغه نور کتابونه وګوره پای کې به بلا روایت کمزوري می خو په صحیح بخاری کې امام بخاری التزام کړي چې هغه روایت صحیح سند والا راجمه کی خوا. نو دا روایت په صحیح بخاری کې ډیر زیات دي. یو سړی بزان د پیغمبر ډیر عاشق کی نکنه جی چې په پیغمبر جادو شو نو بیا هغه ته چې وਹੀ راتلنو د جادو دوران کې خودی نه جوړو پویدو بنه پزانو نو دا خو ته په وਹੀ کې شک پیدا کو نه مړه وਹੀ کې ولې شک پیدا کو. اگر جادو ته حدیث وګوره کنه په نبی علیہ السلام تبر راغلی کنه دا راغلی نو بیا ته په پیغمبر تبم ممنه اسنه د اتبه ډیره زیاته وا او دغه ټیم کې وته وਹੀ راغلی او پیغمبر په بیهوشی کې و ولې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ایر ندی راغلی ایرم پر راغلی یو پیر په مسکم صحو شوی دی په نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سورلینا یو پیر ټکرم والدا درزم خړلې زخمی شویم دی. دا یاد ساته محترمو پیغمبر علیہ السلام باندې بیماری مرضی او دا جادو د جادو نه بدن ته تکلیف دام بیماری ده کنه او بل دا جادو سه ما فوق الاسباب سیز نه دی د دې لپاره اسباب دی او اسباب خفیه پټ اسباب دی کنه وې دا تاسو ما فوق الاسباب نو چې څوک د جادو قائل وي دا مشرک دی. نو بعضی د سره د جادو منکر شو چې د سره جادو نشتا بعضی وینه جادو شتا خو په پیغمبر اثر نشتا. مونږ وایو ټیک دا په پیغمبر ډیر اثر نشتا خو دی صحیح احادیثو کې چراغلی دي کنه هغه لږ غونته اثر ذکر شوی دی. د نبی علیہ السلام بدن کې تکلیف بل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې بلګه خبره ایر راتله اره خبره نه سبب ایر راتله داغه په حدیثو کې تذکرہ راغلی د زمام ربان دا خبره زکه کوم دا دور د میډیا دی زمونږ نوې نسل په عقیدت کې یا د خو غواز نه یا په عقیدت کې د یو مقرر نه یا په عقیدت کې د بل چا نه هغه متاثر شي هغه راځي په امام بخاری یو غس کی دی ښا انکار حدیث تلار کولو شي بیا الله اکبر کبیره. نو محترم مسلمانانو په نبی علیہ السلام د جادو دون اثر وکنا چې پیغمبر به زره دی بیبي خوا ته راغلم هغه به نور راغلی ابا نور راغلی وی زر راغلی بس دقه عمر اثر نور په وਹੀ کې د دین په بیانولو کې څه کمی کوتاهی نه دی راغلی. نو دې کې څه نبوت ته نقصان رسیږي یو بیماری شو کنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدن باندې به تکلیفو داسې ګندلې ګندلې باو یو خو محترمو نبی علیہ السلام ته دا پته نه و چې په ما جادو شوی دا خبره مو سره یاد کې څنګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا پته نه و چې څه چل دی الکه نو کې به کتریو کمیس به ناپ کړو کنه نو خو خلک کمیسونه ناپ کی تاسو ته پته شته کنه چا ته پته ده چې کمیسونه ناپ کی دې نورون ته پته ده خو غږ نه کوي دا د تعویذګرو جادوګرو ته رواني دا خزي دا د بل ځای کې دا د دیزه او داسې خزم پکشتا چې د قران د رسولو ته بمرازي او بیا هم جادوګرو تعویذګرو پسې ګرځي. دیتا الله هدایت نه نصیب کړي ښا دا یاد ساته دا وړو کې جرم نه محترمو څوک چې دغه جادوګرو پسې ګرځي چې الا مال جادو کا بدن می خوږيږي کمیس راته ناپ کا په خاونډاله کوډه منتریو کا دې سره یو انسان د ایمان نه پاکيږي ښا. نبی علیہ السلام خو تر دې پورې فرمایي چې کم یو تن یو نجومی او پالګر ته راغی او پاغي یقینو دا سړی په قران سره کافر دی نو چې کافر شو نو نکاح ماته شو کنه
دی به تجدید د ایمانم کوي او تجدید د نکابم کوي او دا مسئلې زده کې دا بل ځای نه بیانېږي ښه دنیا به را جمع شوي د اختر په مانځه کې هلکه دا د ایمان او د کفر خبرې د بیانولو موقع ده که نه چې دا خلک د دې ایمانونه محفوظ شي چې د دې نکاحونه محفوظ پاتې شي دا به نه بیانوي که تی ورته بیانې مزه یې خوالو که دا پنچوري دی ګورې بل دین ته به دې واړوي د قبر عذاب نه منیو دعا نه منیو توبه وباسه ګورې هغه لوی بو بلانو تا ماته خواته نه راپرېږدي محترمو مسلمانانو دغه په لمنې چې کچ کوي او دارنګې کله ناپ کوي تاله جادو معلوموي پیغمبر علیہ السلام ته پته نه وه چې په ما جادو شوی دی ووایه شاباس نو چې نن یو نارینه او زنانه وي چې پلانکي ځای کې ښځه او سړی راوتې دی او هغه جادو معلومولی شي نو دا ورته د پیغمبر نه لویه درجه ورکوي او که نه سوچ کوئ خبرو ته که خبره مې غلطي ډایرکټ ودرېږي راته وایې اے محترم مسلمانانو چې ته د پیغمبر نه یو جادوګره یو بیلمازه اوچته ګڼې د خپل ایمان خبر دی په خپله واله نو محترم مسلمانانو په نبی علیہ السلام دکه اثر و یو پیره نبی علیہ السلام لاستو دو ملائک راله دا د صحیح بخاری حدیث تخا پرېږدوه هغه د بخاری دشمنان د صحیح بخاری دشمنان پرېږدوه او که چرته مونږه ذخیره احادیث یو سیټ تکو چې دا اجمی سازش دی د قرآن نم بیا لاسو وینځه تو قرآن په کم قانون منې بیا چې حدیث نه منې دی وی دا حدیث مونږ ته څنګه را رسېدلی او دا اجمی سازش دی او دا د هغه دور نه دا قرآن څنګه تا ته را رسېدلی که دا په تا نازل شوی که د نبوت دعوه کې قرآن تا ته په کومو واسطو راغلی په کومو واسطو چې مونږ د پیغمبر احادیث را رسېدلي دي محترمو هم اکه واسطې دي تاسو به زما د قرآن سند وورئ او دا ټیم نه وي چې تاسو ته ما د صحیح بخاري هغه سند هم اورولی وي چې ما دا حدیث د چا نه ویلي هغه د چا نه هغه د چا نه هغه د شاه ولی الله نه او داسې ځه هغه د امام بخاری نه او امام بخاری بیا د امام حمیدي نه او دغه بزرګا استادان او بیا خپل سند نبی علیہ السلام ته رسوي دغه سلسله السند ده دغه سلسله الذهب ده اے محترم مسلمانانو دا موضوع ډیره زیاته نازکه ده مونږ ته ډیر ګلونه نوجوانان تباہ او برباد کړ د مونږ خسته نوجوانان هغه دغه پراپیګانډو او دغه فتنو شکار شو ایمان والا هغه مذبذب که محترمو په تشکیک کې واچولو نو احادیث قرآن پس د دې دویم نمبر دی د احادیثو نبی علیہ السلام ته الله په قرآن کې ویو دا قرآن می نازل کړی لتبین للناس تبه د دې تشریح کې تبه دا ایکسپلین کې خلکو ته دا قرآن به څه کې د دې ایکسپلینیشن به کې خلکو ته چې پیغمبر کوم ایکسپلینیشن وکړو اچرته لاړو چاو خوړو هغه ایکسپلینیشن چې پیغمبر کړی د هغې نوم اٹ از کالډ احادیث هغې ته احادیث ویل کېږي خبره ذهن ته راله چې یو سړی احادیث نه مني او دی وایي زه قرآن منم قسم په الله دا د قرآن هم منکر دی خبره مو ذهن مسله مو یاده که څنګه چې یو سړی وایي زه احادیث صحیحه نه منم دا قرآن کافي کتاب دی دا سړی د قرآن نه منکر دی د قرآن ګڼ آیتونه دي محترمو د قرآن کریم ګڼ آیتونه دي ته د هغې تشریح بغیر د احادیثو د تشریح نه ته په هغې پوهېدی نشې نو اے محترم مسلمانانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمارو ملائک راله یو دی بل ته وی مطبوبن بعض روایاتو کې راځي دا یو دی بل ته وی سحر النبی یو روایت کې راځي طب النبی دا مختلف الفاظ دي د کتابونو الکه وی دا پیغمبر دا گفتگو اوري تر دغه وخت پورې ورته پته نه وا اے محترم مسلمانانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا وریدو ورته دا یو دی بلی ته وی دا چا کړي الکه داغه يهودي نه دی لبید بن عاصم داغه او دا غلونو دا کار کړي الکه څنګه کړي چرته د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ویختیرا پیدا کړي وو او د منګز نه تو کړي دي او هغه منګز د زیروان نومي کوي په ویخ کې د یو کانی لاندې خودلی پیغمبر خوشاله شو پیغمبر اسلام خوشاله شو او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوټی ته دن ورلو الته عائشہ ته ویشنا ته ګورن ډیر تروت کې دا ولي
وی بیماری می معلومه شوه دا زما چې طبیعت ګډ وړو بوج به را باندې دا کیسه وه بیا پیغمبر صحابه ولیږل هغه څیز یې راویسته دا صورتونه نبی علیه صلات وسلام ولسته هغه د جادو اثر د دې صورتونو سره ختم شو هغه جادو یې راویسته اے محترم مسلمانانو نو دا صورتونه د دې په شان نزول کې مفسرین دغه واقعیا ذکر کوي قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق دا دو صورتونه آخر کې ولې راوړو